تاسو پیغمبر علیہ السلام سره جرګه کوي مشوره کوي نو دا غي نه مخکې بس صدقه کې. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دغه ورځ ویما سره پیسې وی چې دا آیات نازل شو. ویما حاجت چې پیغمبر علیہ السلام سره مشوره وکم ویلاړم هغه می صدقه کې راغلم پیغمبر علیہ السلام سره می جرګه وکړه. جرګه سو د دین وخه زمونږ جرګې او مشورې خو د دین خلاف جرګه د دین وا د دین خبره وي هغه لس خبره وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای ما پیغمبر علیہ السلام نه د لسو خبرو تاسو دا غلس وانو جواب راک ویدا سوخ نو تیر چې دا آیات منسوخ شو دا بل آیات په سر راغی. دی بل آیات کې څه وي چې تاسو عاجز دا صدقه نشه کولې هر جرګې مشورې نه مخکې نو سره زه خیر دی الله د باندې مهرباني وکړه بس دا حکم پرې دی خو مونځ کوې سینه مونځم پرېږدی. نو د آیات کې لږ شان اشاره ده ورته وګوره مشوره کې میټینګ کې هغې نه مخکې یو دوه رکاته نفل وکړه. خیر یو دوه رکاته چې د نفل ټیم دی یو دوه رکاته نفل وکړه. نفل خو کولی شي که نو مشوره کې به الله خیر واچي. فاقیموا الصلاة خو یې که نه یوازې دا نه چې فرض مونځ هم دی په نوافلو سړی الله ته نږدې کېږي. دا یاد ساته چې سړی د نوافلو خیال ساتي که نه په دې باندې ډېر زیات الله ته نږدې کېږي. تهجد کوي نفل دی نفلونه کوي اشراق کوي اوابین مونځ کوي دغه رنګې چاش مونځ کوي دې باندې سړی الله ته ډېر نږدې کېږي. دې باندې الله ته ډېر نږدې کېږي. نفلی روجی نیسی نو دیم اللہ تا سکیگی نزدیک کیگی. فرضی خو بخامخا کے پوشو پہ نو داغا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پا دے آیات باندے زمان علاوی بلچ عمل نہ رکڑے. پا دے لنبی ہے دول اسم آیات باندے زمان علاوہ بلچ عمل نہ رکڑے. ولی ویزا دا آیات چسنگ نازل شنو زمان پیغمبر علیہ السلام سر مشورے تاجت پیسې را سره وي پیسې می خرچ کی بیا می پیغمبر علیہ السلام سره مشوره وکړه ایسه ساعت نو تیر چې د آیت منسوخ شو نو مخکې په چا عمل نو کړي او زمانه رستم په چا عمل نه. د دې وجنه ابن عمر صاحب فرمایل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی درې کارونه استاده سیدی کده کی یو کار ما کوي کنه یعنی کدا یو کار استاده د درو کارونو نه زماده پاره وی نو د سرو او خانو د خیرات نه ودا مال بهتر یو چې تا د پیغمبر علی السلام لور په نکاح غستره. دویم چې د غزوه خیبر پر ورستا ته نبی علیہ السلام جنډه در کړی و. حدیث یاد دی جمعې مانځ کې مې ویلو د علي صاحب په مناقبو کې ویل شو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر په جنگ کې فرمایل ثواب از جنډه هغه چاله ورکوما چې هغه سره الله او رسول مینا کوي هغه سره. نوې په دغه شپه صحابه چرته کې د مشارې طلب نو کړي او دا خم نه ده چرته دا نو ویل چې ما مشارکا په دغه شپه باندې هر سړي زړه کې وی چې یا الله ولی التواده دا وکړه سوا دا چې الله او رسول سره مینا کوي. د دې وجنه پس صحابه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له سور کړو جنډا ورکا. او دریم دا چې دا آیات د نجوا زما بارکه نازل وي دا د علی سے بارکی په دې باندې آیات د نجوا یعنی دا آیات 12 نمبر آیات چې دې باندې ما عمل کړی صحابو کې خداو چې یو بل ته په دې کې پس خېدل مونږ یو بل ته گاډي کې پس خېږو یو بل ته بنگله کې پس خېږو زده بنگله زمانه چې دینو کم زما بنگله د نه کم نه زما گاډي د نه کم دی نه هغه وی چې کاش په دې مونږ عمل کړی پوه به کنه. د آیاتونو مقصد دقه دی چې اول نه دا حکمو پیغمبر علیہ السلام سره جرګه کې مشوره کې نو صدقه وکړه. بیا دا حکم راغی چې تاسو خیر غریبانانې او تاسو مشورې ته حاجتي پیسې بني نو بیا به مشوره نشئ کولی. الله رب العزت دا بل آیات نازل کې چې خیر دی منځونه کوي د الله او رسول تابعداري کوي خو دغه حکم منسوخ شو. الم تر الی